د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو سړی د نبوت دعوه وکړه، مسیلمه کذاب نامه و، خپله نامه مسیلمه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا کذاب نوم ورکړی، ویل دا کذاب دی، دروغجن دی. دعوی وکړه ویل زه پیغمبر یم او ما ته وحی راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړ، داغه متعلق خلکو ته آگاهی وکړه چې هغه خبر شو. نو یو خط یې ولیکه او یو سړي له ورکه ویل دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوه. نبی علیہ السلام ته داغه استاذ راغی او خط یې راوړه. نبی علیہ السلام مبارک چې خط وسپړده نو په خط کې لیکلي چې یاره زه منم چې ته پیغمبر یې، خو زم د الله پیغمبر یم او ما ته وحی کېږي. خو راځه نن به مو تا یو کمپرومایز وکړو، یو سمجوته به وکړو په دوو خبرو کې په یوه خبره. یا خو داسې وکړه چې دا څومره دنیا ده دا به مو تا خپلو کې نیمه کړو، د نیمې دنیا ته پیغمبر شو، د نیمې به زه شم، جګړه به ختمه شي. یا به مو تا دا کمپرومایز وکړو چې ته د الله پیغمبر یې، زه به څه نه ویم. کله چې تا ته د دنیا نه د تلو مقرره شي او ته وفات شي، د هغې نه وروسته بیا زه پیغمبر شم. په دې دواړو خبرو کې را سره یوه خبره ومنه نو زه به تا سره ملګرتیا وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم قلم او کاغذ راواغشته او یو خط یې ولیکه. د هغه خط په جواب کې پکې ولیکل چې انا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه محمد چې د الله پاک پیغمبر یم، وانت کذاب او تو یو لوی دروغجنی. خط یې راټول که او صحابه را جمع کړل. ویل صحابو څوک به دا خط مسیلمه کذاب له ورسوي؟ دا ډېره ګرانه خبره وه. هغه چې د نبوت دعوه کړې وه ښه ټیک ټاک خلک ورسره ملګري وو، یو لوی دربار یو، پوره قصې قطارې یې جوړې کړې او ځان پسې کسان ملګري کړي. نو واقع چې د یارې موقع وه چې اوس د هغه دربار ته ځې او هغه له خط ورکې، نو د هغه ځای نه ژوندی راتګ دا مشکل و. صحابو کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ. د نبی علیہ السلام صحابو کې یو صحابي ناستو، نبی علیہ السلام مبارک د خولې نه خبره ویسته او سمدستي پاڅېده. وی د الله پیغمبره زه به یو سم. حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه وی د الله پیغمبره زه به یو سم. او کتابونو لیکلی دي، ویل دا چابړي پروشو په سر باندې یو سیز کی دی او پاغې کې سامان خرڅوي، شکرې کی دی او پاغې کې سامان واچي او هغه په دې کورونو او په دې کوڅو کې خرڅوي. دا دغه سړی د مدینې طیبې په کوڅو کې به مزدوري کوله. خو د نبی علیہ السلام صحابي او ډېر د کلکې عقیدې والا صحابي. یو نکته بله کتابونو لیکلې ده، وایي چې کله پاسېده نو لاس کې قجورې وي او خولې ته دغه ټیم کې قجوره واچوله چې نبی علیہ السلام خبره کوله. نو چې خبره شروع کوله نبی علیہ السلام له جواب ورکو چې زه به یو سم. د خولې مبارکې نه قجوره ولوېده. یو صحابي ورسره خوا کې ناستو، ورته ویله که اول خو دا قجوره وخوره، بیا به نبی علیہ السلام له جواب ورکې. ورته وی قجوره چرته خورم؟ که قجوره مې خوړلې او بیا مې جواب ورکړی وي، کیدی شي زمانه بل یو صحابي مخکې شوی وي او دا بهترینه موقع به ما د لاس نه خطا کړې وه، نو ما قجورې خیال ونه ساته چې ما ختمه کړه او مې خوړه او که نه. خو ما نبی علیہ السلام له جواب ورکړه چې زه به یو سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی ورکړه او دعا یې ورته وکړه. حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه لاړه، د مسیلمه کذاب چې کوم دربارو هغې ته داخل شو، ودرېده. مسیلمه کذاب ته تپوس کوي هلکه څوک راغلی؟ وی حبیب ابن زید نامه مې ده، د نبی علیہ السلام لخوا راغلی ما او ستا د خط جواب مې راوړی دی. نو دا پخوانی بادشاهیان چې نو دی به خط په خپله نه لوستلو، هغې سره به خپل یو کس هغه خط به یې ورته لوستلو. نو کس لی خط ورکوي دا اولوله، نو هغه شروع شو انا خاتم النبیین، انا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وانت کذاب. زه د الله اخیری پیغمبر یم او ته چې نو ته دروغجن یې. لوی دربار لګېدلی
او د بادشاه د وړاندې دا خط ولوستلی شو نو که چېرته ځان لی ورته ویلی نو بیا به لګایا راټوله شوې وه خو چې د خلکو په مخ کې ورته دا خبره واوروله د نبی علیه السلام حدیث یې ورته واورو نو هغه ډېر زیات غوسه شو او حبیب ابن زید ته یې رامخ کړی او یو دوه درې خبرې ورسره وکړې ورته وی اتشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے حبیب ابن زید آیا ته دا گوی ورکې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي نعم او زه د دې خبرې گوی ورکوم بیا ورته وی اتشهد انی رسول الله آیا د دې خبرې گوی ورکې چې زه د الله پیغمبر یم نا ورته وی نورم ستا آواز خو ما ته نه را رسي ته څه وې د خندا په طور یې ورته دا خبره وکړه ستا خبره نورم ستا غږ نورم مسیلمه کذاب غصه شو او خوا کې ورسره کس ولاړو توره په لاس ورته وی دا یو لاس تې کټ کا هغه توره راواغېسته او یو لاس یې تې کټ کا ورته بیا وی اتشهد ان محمد رسول الله د نبی علیہ السلام متعلق داغه د پیغمبري گواهی ورکې ویل او اتشهد انی رسول الله زما متعلق گواهی ورکې ویل نورم ورته وی دا بل لاسم تی کټ دواړه لاس تی کټ کړل به ورته دا خبر وکړه گواهی ورکې چې نبی علیہ السلام پیغمبر دی ویل او زما متعلق وی نورم به تی دا بل خپم والا یو وخت په پاتې شو کتابونو لیکلي دغه دوی مخپم تی والا تر دې پورې چې یو اندام یې ته کټ کوو د دې خبرې تپوس یې ته کوو ورته وی ما منی وی ستا متعلق خبره نورم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی تر دې پورې چې اندامونه ته کټ کول او پدې کې ولا مرګ د شهادت راغی او په غزه باندې شهید شو دا د ختم نبوت اړومبني شهید دی چې کله راوړو انصاری صحابیو دا مورې وا ام عماره نامې وه مور ته چا ووی وی زوی خو دې تللی او هلته د مسیلمه کذاب په دربار کې د نبی علیہ السلام د ختم نبوت آواز لګو او داغه د تکذیب او داغه د دروغجن کیدو آواز یې لګو او هلته ټوکړې شو خو داغه د دروغو ختم نبوت داغه د دروغو نبوت یې نه منو مورې خوشاله شوه د صبر غرو وی لهذا اليوم ارضعته د دې ورځې دپاره ما دې پیدا کړی چې او دې به د الله په دین باندې ځان قرباني کوي لهذا اليوم ارضعته زه د ده په دې ننني شهادت ډېر زیات خوشحاله او دی ورځ لمه دی پیدا کړی چې دی د الله په دین باندې ځان قرباني کې او زما د ارمان پوره شو